السلام علیکم ګران کتونکو زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه چې په علاقه کې ستونزې مسایل یا د ځمکو تنازعات داسې راشي چې هغه ډېر زیات غټ شدت اختیار کړي، اکثر پکې بیا مرګ ژوبلې هم کیږي. خو په دغه حوالې سره که موږ وګورو بیا د جرګې یو ډېر زیات لوی کردار دی. او نن چونکې په ډي آر سی تاڼه کانجو کې ډي اس پي سرکل کابل سید حبیب علي شاه او د کانجو تاڼې ایس ایچ او یار محمد صاحب په نگرانۍ کې یو جرګه رابلل شوې وه. ویلی کېږي چې د تحریک رورولي چیرمین فیاض دمغار او د اکبر علي شاه مابین په کانجو ټاونشپ چې کومه ایریا ده په هغې کې شاملات دي، په هغې باندې د هغو تنازعات چلیږي. د هغې د حل کېدو لپاره دغه غونډه راټوله شوې ده. راځئ چې مشران په دغه کې څه ویل غواړي، د هغو څه تاثرات دي. په دې کې ډي اس پي سرکل کابل حبیب علي شاه او د هغې سره تحصیل کابل چیرمین سید خان او د نور مشرانو خبرې اترې کړي دي چې د هغو سره یې ده او آیا دا مسله به څنګه حل کیږي. نو د امر به مثال قایمو ور دا ځان سره یاد وساتئ. دې لپاره موږ یو جهاد شروع کړل او دا جهاد زمونږ د آی جی پی اختریات خان ګنډاپور صاحب، د ډي آی جی ملکان محمد علي ګنډاپور صاحب او ستاسو د ډي پی او شفیع الله خان ګنډاپور صاحب هغه یو داسې انسان دی چې قسم په خدای لکه چې زه ما چې د جرم په دغه باندې هغه چې کوم جهاد کوي او کوم محنت کوي که نه دا لکه دن رات مونږ د هغه ټیم یو. زمونږ جذبه هم دا ده، قسم په خدای زمونږ ایمان هم دا دی چې په معاشره دې پاکه شي. پاکه خاص کر د یو رند د معاشره پاکو ته د منشیاتو نه او ډېر ښه جهاد پکې الحمدلله روان دی. موږ پکې ډېر بهترین کار وکړو. نو دوی ته د کانجو حد معلوم دی، دوی ته د ډېرې دمغار حد معلوم دی، دوی ته د دغه د باندې موزي چې کوم هغې حد ته معلوم دی. دا جرګه به موږ د دې سره هم کینو چې بهی ستاسو حد موږ ته دا معلوم دی، کنه به تاسو تجاوز نه کوئ، موږ دا حد برابري به داسې کوو. ډېرې سره به هم کینو، د دغه سره به هم کینو. بیا په منځ کې د اکبر علي شاه او د فیاض په منځ کې چې کومه د دې معامله ده، د دې معامله چې ده نو هغه به هم دې مشرانو ته معلوم وي، ده ته به معلوم وي، هغه ته به معلوم وي. لہذا دا موږ تاسو داسې نه یو چې ته وایه دی وایه دا خو یو موږ جرګه راغونډه شو، موږ موقف نن کېښو، د بنیاد ګټه موږ ولګوله. اوس په دې بنیاد به راپاسه موږ بلډینګ جوړو. ټیک شو که نه؟ نو که دا بلډینګ موږ خالص په دې ټیم جوړو نو دونه ارجنټ دا نه جوړېږي. کچه راځي یو منټ دا کچه راځي دا بیا ورته ویږي. دې کې به اوس دا موږ به اوس لایعمل تیارو، د درې میټینګ به په دې کېږي. لایعمل به دا تیارو چې زموږ دا کوم مشران ناست دي په دې دایز باندې زهره زما او په دې کې به موږ دغه هم شامل کړو، د زموږ اسسټنټ کمشنر چې دی ای سی هغه ته هم دعوت ورکړو. ځکه که دا لاین اډر جوړېږي نو دا د هغه دپاره هم دی، زما دپاره هم دی، ستاسو دپاره هم دی. بیا دې ډي آر سی چې دغه ته راغونډېږو په هغې باندې به امید دوا کېږي او زموږ امید دا دی چې موږ کوم مهم شروع کړی دی دا به الله پاک کامیابوي. که چېرته زموږ نیت نیکي او زموږ په اړه کې دا جذبه وي چې زموږ د لاسه خلکو ته خیر ورسوي، انشاءالله خدای پاک به کامیابوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه عبدالله شیرین صاحب. او نننۍ غونډه جرګه د علاقې د کوم څلور کلي چې زموږ دي کانجو، ډېرۍ، دمغار او کوزه بانډۍ چې دا هغه کلي دي چې دا ډېر د دغه نه مشکل نه سفر شوي دي او چې کله د حکومت ضرورت راغلی دی که هغه د ځمکې په حواله دی که په هر څه دی نه هغه دې کلو پوره کړی دی. دې څلورو کلو ایرپورټ له ځمکه ورکړې ده، ټاونشپ له ورکړې ده، چونۍ له ورکړې ده، بایپاس یې جوړېږي په دې څلورو کلو، موټروی جوړېږي. نو زمونږ خو دغه لږې لږې ځمکې وي چې هغه لاړې اوس زمونږ بره غر پاتې دی. نو دا نن چې دا کومه جرګه راغونډه شوې دا د مختلفو مسلو په وجه چې په دې باندې چې کم زمونږ ټاون زمونږ سره بره موږ ته لارې بندوي او بیا په هغې کې چې کومه د اکبر علي شاه یا فیاض دمغار د هغو مابین کې څه تنازعه را روانه ده، په هغه والا باندې ډي اس پي صاحب موږ ډېره شکریه ادا کوو چې هغه دا قدم واخیسته او د علاقې حمایدین یې نن راجمع کړو او په دې موضوع باندې بحث وکړو، په دې باندې مختلف خبرې وشوې او دا اولنی میټینګ او دا د صلح او د راضینامې او د یو خیر خبرې بنیاد و، هغه بنیاد نن کېښودی شو او انشاءالله د دې میټینګونه به بار بار کېږي
د علاقې په سطح باندې د دې کلو د مشرانو په سطح باندې او په دې دغه کې چې څومره مسایل دي زمونږ به د څلورو کلو د درپیښ دي پیښ دي د هغې په حواله باندې انشاءالله موږ دا کوشش وي د ډي اس پي صاحبو زما د ایس ایچ او صاحب د ډي آر سي د مشرانو د کمیټۍ د مشرانو او د علاقې د مشرانو زمونږ به دا کوشش وي چې دا بنیاد مضبوط جوړ شي او نن دا بنیاد کېښودل شو په دې باندې مضبوط بلډینګ جوړ شي او دلته چې څومره ستونزې دي د هغې د هوارولو لپاره په دې کې ګامونه واخیستل شي انشاءالله زه امید لرم چې دا یو ښه اقدام دی او دا به ښه منزل ته خیر رسي. عبدالله خان زه ستا ډېره شکریه ادا کوم چې تا خپل قیمتي وخت ضایع کو او زمونږ تاڼې ته رالې. زمونږ په دې علاقو کې داسې د ځمکو ډېرې غټې تنازعې شروع شوي دي چونکې نن سبا ځمکې ډېرې ګرانې شوي دي نو دا لانجې تاڼې ته ډېرې زیاتې را روان دي نو چونکې زمونږ په دې کانجو کې بره ټاونشپ کې د پیاز دمغار او د میاک بریلي شاه د ډېرو وخت نه د یو ځمکې یو غټه تنازعه را روانه ده نو موږ وایو خدا نخواسته که سبا پکې دی کې دا ناڅاپه څه مرګ و مار یا څه فساد څه شي نو بیا وروسته زموږ مشران منډې ترړې وایي جرګه هم کوي روغ هم کوي خو هغه بیا هغه مزه یې نه نو په دې سلسله کې زموږ په دې علاقه کې چې دا کمې مسایل شروع دي دې دپاره موږ د جناب آی جي پي صاحب جناب ډي آی جي صاحب او د ډي پي او صاحب په ویژن باندې نو هغه د طرفه موږ ته دا سختۍ سه هدایت جاري شوي دي چې ستاسو په علاقو کې کم داسې غټې مسلې دي په هغې کې د علاقې مشران ځان سه انوال کوي چې زموږ د علاقې امن خراب نه شي نو د دې وجې نه موږ نن یو ګرینډ جرګه را طلب کړې د تحصیل کابل په سطح باندې د پیاز دمغار او د میاک بریلي شاه په منځ کې نو هغه جرګه موږ نن راغونډه کړه شکر الحمدلله د هغې یو بنیاد موږ کېښود د ډي اس پي صاحب سرکل کابل په قیادت کې موږ د جرګه مقرر کړې ده نو انشاءالله دا یو داسې یو کمیټي به موږ سازو په خپل تحصیل کابل کې چې زموږ د کانجو نه علاوه زموږ د تحصیل کابل په سطح چې کم دا غټې غټې تنازعې دي انشاءالله نو دا زموږ د تحصیل کابل په سطح کمیټي سازو نو تحصیل په سطح چې زموږ څومره جرګې دي څومره مارکې دي انشاءالله د دې مشرانو په ترو باندې به دا مسایل چې دی دا به انشاءالله موږ ختمو او زموږ د پولیس د طرفه انشاءالله دا کوشش چې څه قسمه فساد زموږ په علاقه کې ونه شي که چا هغه هر قسمه مسله ده هغه په منشیات کې یا په څه قسمه چیزونو کې جرایم پیشه خلک چې دي نو هغې کې انشاءالله موږ کمیټیانې شازي کړي دي او زموږ د ډي پي او صاحب دا ویژن دی جرایم چې دي دا به بیخکني کوو او د جرایم پیشه سړي دپاره به انشاءالله زموږ په سواد کې هېڅ قسم گنجایش نشته چې هغه په سواد کې نور دلته زموږ نه یا پاتې شي او یا به دلته ژوند تېر کړي. خو دا معامله چې کومه روانه ده جي د فیاض صاحب او د اکبرعلي شاه صاحب نو دا یو انتهایي سینسیټیو او حساسه خبره ده زمونږ د ټولو ډېرې زیاتې رښتې دي او بیا د هغو په کورونو کې هم ډېره نږدې رښتې دي د یو بل سره چیرمین صاحب هم په تفصیل خبرې وکړي جي واقعیات هم د اتروړ او بله ورځ زمونږ د تازه واقعیات د فیض آباد هم دي جي تاسو خو هم جرګه به هم لاړه شي راشي هغه خپل کوشش وکړي تاسو د ټرانسفر او د دې خبرې وکړي ډي پي او صاحب هم دلته نه تاسو به هم سبا دلته نه خو خدای ځینې کې سخته جوړېږي نو دغې دوو کورنو سخته به هم په دي جړا به هم په دي فریاد به هم په دي که بیا دا ټول سوات هم چاله ورکوي خو په هغې باندې هغه کار تسلي د چا نه کېږي. اوس زه دا یوه خبره کوم چې الریډي زما د علم مطابق په دې کې چې جرګې شوي هم دي موږ چې نن دلته په سټیج ناست یو چې موږ مدعیان یا موږ د جرګې څخه خو ځان لکه دا دومره عام خبره ده چې په دې کې زموږ سره خاص کر کانجو ډیری دمغار بانډۍ چې دا کم خلک دی چې چېرې که موږ جرګه جوړو جي نو د جرګې به بیا د هغې مناسب د دې کلیو او د دې په مشاورت باندې به هغه شان مشران راخلو چې هغه په دې خبره باندې پوه او که بیا هغه جرګه جوړېږي نو تاسو وایئ چې د جرګې خپل یو حدود دي او یا هغې له به دې اختیار ورکوي که دې اختیار نه ورکوي او خلک ځي او موږ یو ورځ د فیاض سره کینو بل ورځ د اکبرعلي شاه صاحب سره کینو بیا هغه هسې ټایمونه او خفګانونه پکې جوړېږي نو زما خبره دا ده چې دې دا نن دا نننۍ خبره ده او نن دا زموږ د سټیج د کسانو دا یا نن دا موږ په دې کې ډېر معزز مشران دي چې هغه خبره هم کولی شي هغه سپین دا هم رضا کولی شي هغه فیاض هم رضا کولی شي هغه د کانجو خبرې هغه مشران دي زموږ مخامخ وي دا ګل دا زموږ سره یو سینیر دا مشران ناست دي دی به هغه کسان بیا مقرر دي. جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو د مشرانو خبرې اترې واورېدې او دا چونکې یوه ګټه کېښودل شوه او دې نه بعد به چې کومه د ستونزه ده د کانجو ټاونشپ سره د خاص کر او کانجو دمغار ډیری چې کوم خلک دي هغو به د کانجو ټاونشپ مابین کې چې کومه د سره د تنازع چلیږي لول به هغه حل کړي بیا به وروسته دا کومه دوه خبرې چې مخې ته راغلي دي د فیاض دمغار او د اکبرعلي شاه مابین چې کومه جایداد کې تنازع ده د دې حل کېدو کوشش به
هم کیږي. زه عبدالله شیرین په دې ټایم ستاسو نه اجازه غواړم. د لوی الله په امان.